السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جنگ په موضوع کې به عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناک واقعه مخې ته راغلی ده. په ورسک روډ کې یو غستاخ کولې هلک چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. د ظالمانو دومره غټ ظلم ولې وکړو چې د غستاخ کولې ځوان ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو که وساتلای نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. په پښتنو باندې ډیر زیات بد خل شروع دي. اسی بیسا قتلونه پکې ډیر زیات شوي دي. نن دا یو روډ چې ورسک روډ باړه پل سره خوا کې خپلو دوستانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دې هلک ته ویل چې موږ سره دوستانه کوه، موږ سره ګرځه. دا کسان لوپرانو، چرسیانو، بنګیانو نه ورته خپل پلار پرېښودو نه ورسره دا ګرځېدو. نو دا ظالمان رالېږي شوي دي. د باړې پل سره خوا کې ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی چې په تمانچه یې ویشتی دی او بیا دا ظالمان تښتېدلي دي. د دې هلک نوم بادشاه خان و، د پلار نوم یې شهزار و. ورسک روډ کې به اوسېدل، هلته یې کور و. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. او دا ظالمان چې په تښتېدو کې بریا شوي دي الله تعالی دې زر تر زره دا ظالمان گرفتار کړي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دې کار له دې زورونه ورکړی شي او دا ظالمان قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړی شي، ځکه چې دا واقع ډېرې زیاتې شوي دي. هر معاشره کې دا واقع مخې ته راځي. موږ هم پکار دی چې دې ظالمانو روکتام وکړو. حکومت هم دا زموږ درخواست دی چې دې ظالمانو قاتلانو مخه دې ونیسي. عزتمندو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورني معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو هغه وساتلئ نشان وایي چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.